قدلې په خدا کې جی جی لول خو ټولو مېلمنو ته او خانجي صاحب ته سکندر شیرفو خان ته ټولو ته ستړمشي ورکلی وایو او دوی سره مې دا وعده وکړه چې دا 50 کاله ما په عوامي نیشنل پارټۍ کې تیر کړو د هېڅ تمه مې نه ده کړې نه ستاسو نه کوم خو بس په یو درېو ټکو ډېر زیات خفه شوی یم د هغې نه مې ورته خدا حافظ ووي او رالم او تاسو سره په دې پارټۍ کې انشاءالله چې څومره زندګي زما یي نو زه به ستاسو په دې پارټۍ کې ولاړ یم که بلې پارټۍ له لاړم مخ راکړم او خان ته مې هم ویلي دي او بیا هم درته وایم چې زه یو فن سره هم تعلق لرم لکه بیګا کم از کم چې نی نو ما ته به 500 کسانو د بار ملک نه ټلیفونونه وکړه چېرې ډېره ښه فیصله دې وکړه د کلي د خپل قام قبیله چې 12 زمونږ کورونه دي په هغوی وګرځېدم ټول مې را لینډ ته را سیټ کړ نو رالم تاسو له نو ما به خپله دا کوشش وي که خیر چې هغوی له مې یو قسم کار کړی دی تاسو به د خپله زندګۍ پورې یو فتوا کوم خو ما وختي خانجي ته ویلي چې صرف ما تاسو یو 2 غنټې مخکې رسوئ چې ما له ځمکې د تل نه خلک نور ایستلي ما له خدای داسې خوله او پند را کړی دی هغه یو سړی د هسپتال مخې ته ولاړ او ژړلې چا ورته یې ولې ژاړې وایي 10 کاله پس مې زوی وشو هغه ماشوم موږ لږ د سترګو نه معذوره شوي داسې یو سړی و هغه د سترګو اپریشن وکړ یو 3 ورځې پس د ډاکټر پټیک وله وکړه وایي نظر دې ټیک شو وایي نه جي نه دی ټیک دا لاس یې ورته داسې نیغ کوي زما د لاس دا ګوتې ني وایي د لاس ګوتې نه زه تا نه ینم بیا ورته داسې کار دی که نه دا اوس زمونږ برسي ده په دې کې به موږ د خندا د ټوکو ټقالو سره حرکت نه کوو او انشاءالله چې جلسه وي دغه وي نو تاسو ګورئ چې تا خلک ته په دې ځمکو نه پراته ما اوس وختي خان صاحب ته دغه وکړله یو لطیفه یو بوډا راغی بوډا هوټل ته داسې ما ته ګوري نو ما ته وایي بیا ما یې ولې وایي مخکې ښه وي اوس ډېر خراب شوی ما یې کاکا زما شوګر دی نه په غوږونو کوڼو وایي ښه ډېر شوګر دی خانجي ما سره د دوبۍ یو بوډا سړی په دیر یو بوډا سړی را سره په دغه کې پاتې کېده په دوبۍ کې یوه کمره کې په ټي وي کې د پښتو ډرامه وه او ډرامه چې ختم شو بیا پکې کارټون شروع شو هغه خو د ماشومان یې ګوري کارټون نه هغه بوډا ما ته رالاړ شو ما ته یې ته ګوره دا د خدای بنیادمان دي په دیر کې مې پروګرام کوه یو پکې د خوشحالۍ نه یو پود انداسه راکړه یو ما ولا واپس ورکړه ما ته یې ولې خوښه یې نه شوم مې زما ښځې ته غاښونه په میز پراته یو ته دنده زه خو لږ د نظر نه داسې یو معذوره شوې غونده یم خو ما داسې یو 2 نظمونه جوړ کړي دي سره پاټو لپاره او انشاءالله دا مه وایې چې ګینې بس دا 2 نظمونه به وي او دا به چلېږي نه چې تاسو ما ته په یو په دیوال ګوته کېږدئ که نه 10 منټه پس ګورئ نو ما به ورپسې داسې شی تیار کړي چې تاسو به حیران یي دا خو خیر لکه هغه ما یو دغه جوړه کړې وه هغه تاسو کو یو نظم اورېدلی هغه لال مهري پت رکی یو بلا جو لیلا لاړه سندنی دا سیوانی دا شهی شاباس قلندر د مدمس قلندر نو ما بیا پې لیکلی مې ولاړ نشې دا ځلې بیا په بل چا پسې روکېږې بیا غرقېږې بیا وتړی ملا په څادر سینه لرې سمندر خان د شیرپو سکندر د شیرپو خان در په در په مونږ گزار که تندر وی لاړ نشئ
دا به په قسمونو قسمونو تاسو ته را نشر کېږي خو دلته زما نظر کار نه ورکوي ته راشه ما ته لږ وایې نو زه بیا مخکې سره وایم دا پلار او زوی دا خو وشو که نه دا نه دی دا پلار او زوی د شیرپا دا پلار او زوی د شیرپا نه دونه ایک نه به شو نه کې نه دي راوړي که نه صاف یې خو چې دې زما د چشمې ځان سره یوسو ما ورته دا خو سمې دمې چشمې دي خو دا پرېمه او شیشې یې بدلې کړه که نه وایي د اسکولونه وینئ اسپتالونه وینئ هم سړکونه وینئ بل خوا پلونه وینئ خان د شیرپو